له ولا مماثل له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. गिलास बोल रहा बात जमा गरानो इज्जतमंदो औरिदुनको मुसलमानानो रुनो दलरे औ दनिस देना जमा द बदनी खुसूसन दज़्ल द बीमारे पवजा अक्सर द जुमे परद बांधे ज़ता सुसरा मुखातब के दे नशमा नंद अल्लाह एहसानो सनस एफाक शविवा ज़बा इंशाअल्लाह नंद अल्लाह पे इमदाद स्तासो पमख के दयो मौजू मुताबिक बयान वजाहत वाज़ व तबलीग को मा शिदाग़े मौजू नुम दे द हक परस्तो खबर तवक्के दे द उलमाए हक खबर वावरे दा अमली के नो इंशाअल्लाह कामयाब बये दा जमा ननने मौजूदा इंसान चे अर्सुमर उखियार शी खोचे द कोर बार नौजी दान गरीब गाड़ा बांधे अकलमंदी और उखियारत्या दा हिस माना न लेरी सड़े चे बारूजी द उलमाओ प मजलिस के द उलमाओ प खिदमत के द उलमाओ प सोहबत के कीनी पासी दागी न सवौरी दागी न सजदकी और आगा अमली की नो अकलमंदी और उख्तियारत्या बपद के अला गैराजी
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وایزه په خپل امت کې د داسې سړي نه ډېر یریږم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وایزه په خپل امت کې د داسې سړي نه ډېر یریږم چې خبرې د چالاکۍ کوي او عمل د ظلمي. خبرې د چالاکۍ کوي، عمل د شرک د کفر د بدعات وي. زکا چې په چالاکو خبرو باندې په انسان کې عقل مندي پوهه د دین دا نشي راتلی. چالاکی دا یو ځان لفن دی، یو تجربه ده. د دین زده کړه، په دین باندې ځان پوهه کول دا یو ځان له اهم ضروري شی دی د هر انسان لپاره. دغه وجه ده دین اسلام او د دین تمام احکام دا د مؤمن مسلمان یو رکشوی شی دی. دا چې دته چرته ملاویږي نو پکار دی چې په خوشحالو یې حاصل کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے پخپل حق وصولولو کے دکوتا ہے نکار مخلام. لیکن دام یاد ساتا چې د پردي حق نه ځان ساتا، پردي حق موهم. او کله فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ وی کم خلق چستان زیات علمی داغی سرام نو داغی مجلس کے داغی نا علم حاصل کام. او چه سوک نادان دی آغی د دانائے او د علم پلار باندے زان سر روان کام. دا د مومن شان دے او دا د مومن حق دے. سقراط دا یو عالم تیر شوی و د بوی غریب سړی ته د لږ څه ضرورتي او مالدار ته د ډیر مال ضرورتي. خو لالچي بني آدم حریص بنی آدم تا دا ہر سے ضرورتی. غریب سڑی تا لگ ضرورتی پا لگ سے گزارے کئی. مالدار سڑے د خپل مالدارے مطابق صبر کئی. خلالچی او حرسناک بنی آدم دے نمڑیگی اور نبموڑ شی. حدیث کے رازے دا اللہ نبی فرمائے من ہو مانے لا یشبغان
دو حرسناک نمڑیگی منہومان لائش بغانے دو حرسان نمڑیگی یو حرسناک د علم پا علم باندے مڑے دل نشتا وڑو شرا غوگی نیسا بار کوئے یو حریص حرسناک د مال او دویم حرسناک د دنیا زکا یو حدیث کے راضی دا آدم زویا ستا داخلو بغیر د خورنا دا پا بل سباندے نڈکی ددی دنیا دا پارا منگا و تاسو شپا نگورو روز نگورو روا نگورو ناروا نگورو خپل او پردی کے فرق نکو حلال و حرام کے تمیز نشتا بس یو ہائے دے چے ہر چا جوڑ کڑے دے ہائے 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 دنیا دا سار چے سڑے ستر کے غڑئی نو پا دنیا کے غڑئی چے ماسخوتن سملی او پٹئیے نو پا دنیا کے پٹئی او حال دادے چے دغا انسان طول عمر جاڑی او طول عمر خپا طول عمر پہ ٹینشن دے پا دماغو او کلا کلا زمانگا دا مولیان مبارک دا خبرو کی وی دی بے غمد دیئے سکی وی پوکلے والا رازی پوکلے نزو تا کلا کلا وی ما کستا دا پوکلے رازی نو دا را بندکا او بیا انتظار کوا انشاءاللہ ستانا بم اللہ خساتی کم انسان چه دا اللہ دین پوری ٹوچن شو دا اللہ دین پوری ان خطا قرآن سنت اخپل مشغلو گرزولا دا غبیا سکمی نئی دا اللہ پا دربار کی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے وی چاچ دا حیا لباس واچو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چاچ دا حیا جامع واچولا نو د عیبونه با اللہ پاک دا خلقنا پٹو ساتی قرآن کی اللہ فرمائی وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ آغا جامع چی بدن پہ پٹشیم آغا جامع چی دا ستر زایون پہ پٹشیم ذالک خیر دا خیر جامع دام دا غور جامع دام نن زمون جامع تاو گورام ناری نو تاو گورام اکثر ددی زمانی نوجوانانو تاو گورام
ټیټ جامې کلکې چې په بدن پورې انختې جامې او نارینا زلمې پنسې په ځان پسې راکاږي اکثر د پوندو د لاندې او مسله د پنسو دا یوازې په مانځه پورې منحصر نه ده بلکې نارینه سړی به هر وخت خپلې پنسې د ګیټو نه بره ساتي نبی علیہ السلام وی اور دې د پاره د هغه ګیټو چې دا د بنی آدم په پنسو کې پټي ښه نو که ورته وایې دا پرتوګو دا پنسې لګې برې ساته بره نو هغه زلمې به تا ته په جواب کې وایي دا زما سټایل دی قرآن وی ولباس التقوى ذلك خیر جامع د پرهیزګارۍ چې دا نو دا غوره ده حدیث کې راځي کله چې قیامت را نږدې شي نو زنانه به تاسو وینئ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وی کله چې قیامت نږدې شي وبوینه زنانا څنګه به ووینه کاسیات عاریات غټ غټ جامې به اچولې ځان به مکمل پټ کړي خو عاریات عن الدین د دین اسلام نه به بربنډې د دین په صفته به ورته اکثرو زنانو ته ووایه وایي تاله تیمم درځي اکثر زنانو ته ووایه وایي تاله تیمم درځي نه نساء کاسیات عاریات زنان بی جامع بے اچولی خود دین نبنی خبر بوڑھے بی خپ پردہ خبا حیا جامع بے اچولی عاریات منز بولن ورزی تاسو تجربه وکړئ د 500 کالو بوډۍ نه مونځ واوروئ الحمدلله رب العالمین نه رحمان نه رحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين كاسيات عاريات زنانه دا خپرد نشینه دا خو د دین نه دا خبر خواه د دین سپتا وطن لگی د سر د مس چل ولا نور دی چې زب په مانځ کې پاو داس کې د سر مس څنګه کوما الله اسړی ته چاوي لکه دا دین یوازې منځ نه دی جومات ته راځه سبز دکې سبا واورې هغه ورته داسې کتل وی یې سړیا وی لانجې م راته ډېرې کړلې مسلې م راته را ډېرې کړلې پخوا خو دا کیسې نه وې پخوا خو یو سالارو یو منصورو نه خدای و نه رسولو یو سالارو یو منصورو نه خدای و نه رسولو مطلب دا سالار او منصور زمون مشرانو بس هغې به سوی هغه به م کول نو مونږ خو پکې دا نه وی چې خدای څه ویلي دي او پیغمبر څه ویلي دي دا نن هغه دي سالار او منصور والا دا اللہ نبی فرمائی نساء کاسیات عاریات زنان بی جامع بے اغسطی وی او خکاری ببر بندے یو ترجمہ دا حدیث پاک دارا دا سے نرے لباس باچے چه داغی نبی بدن طول خکاری دا مسئلہ جخت یاد کم دا کمی زنانا چه پمانزکے دا سی لپٹا پسر دا جرجٹ چه داغی نغوگو علیکم سے مرے او سٹھ کاری پاغے کے ددی منظر نکی خواہ او دا غیر مقلدینو دا خبره ممنه چې هغې وایي د ښځې او د نر په مانځه کې فرق نشته وایه د ځمکې او اسمان عمره فرق یې دی وایه د نارینه سړي بغیر د ټوپۍ نه ما کله کله مونځ کېږي کله کله او د زنانه په نری لوپټه کې کله چې ته بدن ښکاري نو منځه نه کېږي نو فرق شته که نشته وایه دا الله نبی فرمایي داسې جامې به اچولې چې د هغې نه به اندامونه ښکاري او نن سبا دا اډو صعیب نه دی د جامونه د بدن ښکارېدل دا نن سبا څوک عیب نه ګڼي بلکې په دې فخر کوي په دې خوشحالۍ کوي قرآن وی ولباس التقوى ذلك خیر آغا جامع چستا دا ستر زایونه پی پټیږي نو دا غوره ده تقوا دا معنی ښه من په لنډو الفاظو وایو چې هرې زنانه له شریعت دا اجازت نه ورکوي نه دی ورکړی چې هغه داسې لباس استعمال کړي چې په هغې کې د دې
د ستر ځایونه ښکاري. نساء کاسیات عاریات، دا ولې داسې جامه چې د الله نبی یې وجه ښیي. ممیلات مائلات، پخپله هم پردو سړو ته رغبت کوي، هغه پردي سړي هم ځان ته راغب کول غواړي، متوجه کول غواړي. وجه دا ده د دې لباس وجه ذکر کړه نبی علیہ السلام. پخپله هم پردو سړو سره په ګورم کې خوشحاله. شیخ مرحوم هغه به جنج ته ګورم وي، چاته تپوس کوي دا ګورم څه ته وایي چې نر ښځې پکې ګډوډي، هغې ته ګورم وایي که نه. واده دی او نر ښځې ګډوډ دي او نرې لباس یې اچولی دی، پردي سړي دي ته ګوري او دی پردو سړو ته ګوري. دا الله نبی د نري لباس اچولو وجه بیان کړه. ممیلات مائلات، پخپلم رغبت کوي پردو سړو ته او پردي سړي ځان ته راغب کول غواړي. وجه هم دغه ده. بله نښه ښیي د قیامت، وَيْرُؤُوسُهُنَّ، سرونه د دغې ښځو. ویښتې یاد نه کړل، پکار خو دا و چې اشعارهن، ویښته د دغې ښځو. دا ولې؟ دې کې یو ډېره غټه فلسفه پرته ده. هغه دا چې ښځې له هغه ویښته جایز دي کوم چې د دې د کپرې نه راختلي دي او کتتلي دي، نور ویښته لګول دې ته اجازت نشته. نو د اشعار په ځای رؤوس ځکه ذکر کو. رؤوسهن، د سرونو ویښته د دغې ښځو. کاسنمة البخت المائلة، داسې به شاته تاو راتاو کړې لکه قوبور اوښ چې دی، د قوبور اوښانو په شان دا ویښته به شاته داسې تاو کړې. نو دا زنانه وه د دین نه نه وه خبره. یو دا زنانه وه لباس نرې استعمالوم. دوه دا زنانه وه پردو سړو ته کتل. دا زنانه وه پردو سړو ورته کتل. که زنانه و پردو سړو له د کتو ځان ته موقع نه ورکولې، چرې به هم پردو سړو دي ته نه وې کتلې. ښه والکه دا وړه اخري سب کې کېنه وټول دروازو سره. کچره زنانو پردو سړو له ځان ته د کتو موقع نه ورکولې، نو چرې به یې ورته نه وې کتلې. او په دې مسله تاسو زما نه ښه پوهېږئ،
وای د ښځې د اواز چې دی نو دام پرده ده عورت دی په ارام کښېنه وایه نو دویم بل نقصان یې دا وکړو چې پردو سړو ته دی هم کتل او بل نقصان یې دا وکړو چې کوم حسن د ویښتو الله تعالی دې زنانه له ورکړی و هغه یې بدل کو هغه یې شاته تاو راتاو کو حدیث کې راځي د نر سړي دپاره ښایست دا د ده ګیره ده او د زنانه دپاره ښایست الزوایبو د دې کمسی دي د دې ویښته دي نو چې کله دا نقصانونه یې وکړل زنانه نو د الله نبي یې سزا بیانوي لا يدخلن الجنة دغسی عمل کون کے زنانا نب داخلی کی جنت اولا ولا يجد ريحها د جنت بوئی پدا سے خزا حرام دے آیو مولا تقریر کو غریبو ډېر ځان یې ستړی کوي او بوډا ورته رانږدې شو مولوي صاحب ځان دې وواجه خو سنډه ته سرود دی نو وی سنډه ته سرود دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی علیک البلاغ وعلينا الحساب زما حبیب ته زما دین رسوا حساب کتاب ما ته پرېږده زه پوشه او دی پوش هر جماعت کی ملا و امامی هر امام پس مقتدیانی بعض مقتدیان خپل امام ته سپک ګوري او بعض ورته درانه ګوري نو چې دا کم سپک ګوري او هر یو سره دا امام لګیا شي اموشتو ګریوان شي چې ته ولې ما ته سپک ګورې دا به دې سر ته ورسوي نو ښه خبره دا ده چې دغه سپک کتونکي الله ته پرېږدي چې په خدای مې سپارلي دي دغه شان د دې زنانه دپاره شاته کښېنه د دې زنانه دپاره حکم دا دی چې لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحا دا به جنت ته نه داخلېږي بوی پې حرام نو دا مسئلې چې زنانه واوري نو خو سم دي شي که نه یو زمیدار کلبه راوستې وه یو زمیدار کلبه راوستې وه سارې پټي ته بوتله او جخ کې دواړه واچوله چې کله یوې شروع کړه نو هغه یو غویي اړي شروع کړه ده به په یو کیل باندې بوته او هغه به بل کیل ته وړېده نو دا زمیندار ډېر لسوان دی و څاروي اگر چې په خبرو نه پوهېږي و ورته به یې خاندل ورته یې وې سم شه ګورې مېلمه یې کیل له به دې ګولې راولمه سم شه ګورې نو هغه غویې په دې خبرو څه پوهېده چې ډېرې تنګ کو ده به په یو کیل باندې بوته هغه به بل ته نو لښته یې ورته ونیوله او ویې ټکاو ویې ټکاو ویې ټکاو
قدرتی کارو چې بیا ورته وی ځه نو روان شو چې په کوم کیل به بوتو نو سیده روانو زمیندار ورته وی په کیل سر کېښودو خو ځان دې را باندې ټکو سترې که نن که مونږ او تاسو توبه ونه باسو د ناکړدو نه نو قیامت کې بیا سمول دي نو خو هلته بیا فایده نه درکوي فایده داره چې نن ما او تا سم شو قرآن فرمائی قول معروف خیر د شریعت مطابق مناسب خبر کوا دا غوره ده خبر خوب عاصم کې نو داسې خبرې مه کوه چې د هغې نه دل ازادي جوړېږي د چا زړه ازارول دا ښه کار نه دی پاتې شوه دا چې ملا مسله کوي چې بیلمازه ظالم دی او پلیت دی یو سړی بیلمازه هغه وی دی زه یاد کړم نو دا خو هسې بېځایه جنګ دی نو ته یاد کړې نو نورې څوک یاد کړه خو ستا نوم یې خو نه دی اخیستی ته هله غوسه چې ذاتیات ته سره ملا کوي ملا خو عامه مسله کوله ته وکړه که نه د اوبو غم وکړه ملا خو عامه مسله کوله لیکن دکې غلا وه نو ده وی دی ما ته ووی ملا عامه مسله کوله زنانه کې غلا وه نو زنانه خفه شوه وی دی ما ته وی دی زه یاده کړې ما قول معروف خیر هغه خبره چې هغه بنایي په قرآن سنت دا غوره ده خبرې خوب عاصم کې ځکه ژبه الله درکړې ده نو داسې خبرې پې مه کوه چې هغه ستا دپاره وبال جان ګرځي دې وجې نه یا د شریعت خبرې کوه او یا خاموشي کوه السکوتو سلامتن هوښیار سړی خاموشه ناست فضول خبرې نه کوي قول معروف خیر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ هغه سره مجلس کې څه کسان ناستو ګنټې راتلې او تېرېدې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خاموش ناستو نو هغه یو ملګری هغه بل ته وایي دی خو خبرې نه کوي دا به څه چل کېږي د ده نه به مونږ د مسلې څنګه تپوس وکړو خو د سره اړو خبرې نه کوي زمونږ ګنټې وشوې او غلی دی او غلی دی او غلی دی دا یو ورته وایي خیر دی تپوس به تې وکړو مسله خو څه رانږدې شو وایي چې دی یو مسلې تپوس کوو نو چې د مسلې تپوس یې وکړو نو هغه مسله اهمه وه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته شروع شو سار بانګونه وویلی شو او هغه لګیا و نو هغه سړی ورته وایي جي اول دې په ګنټو ګنټو خبرې نه کولې چې په خبرو رالې نو سارې بانګې وې اوس غلی کېږي نه وی نه د دین د خبرو نه خو زه نه غلی کېږم زه خو چې غلی یم نو د دنیا د خبرو نه غلی یم د دین خبرې خو چې څوک کوي را سره
نو بیا خو که شپی او که روزي او که ټوله روزي که ټوله شپی قول معروف دی وجنه د الله نبی فرمائے نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء دا الله نبی خپل امت ته وای د ماسخوتن د مانځ نه رستو بیا دنیای خبره مکوا غلی ودشام خاموش کینا منگا خاموش شو نا قول معروف زیر زغلی ماڑو چا سر خبر نکوما بغیر د دین د خبر نا نو آخر د دې بس فیدی نو قرآن فیده بیا دی وی خیر من صدقت دا بستا د پارا غوری داغی ورکڑنا یتبعوها ازن چی ورپسی کیگی بدر دے صدقه دې ورکړه ورپسې بدې ردې موایې سړی دله راغی سوال یې وکړه تا 10 روپۍ ورکړې بیا وایې دومره غټ سټې دی دی ګوره سوال کوي ځوان زلمی دی ګوره ځان یې شرمولی دی دې ته وایي یتبعها اذن مونږه بشر یو بني آدمان یو کله کله دکاندارانو سره کینو بل ورځ مې سوچ کوم د دکاندارانو دا هم ډېر لوی زړه دی یو بوډا راغی ورته وایي د الله په نامه څه خیرات راکړه نو هغه ورله 5 روپۍ ورکړې نو هغه بوډا ورته داسې واپس راوغورځولې ویې لرې که په دې څه کېږي هغه دکاندار ما ته وکتل ما هغه ته وکتل ما زه چې تاسو ته یم دا ګداګر دي نو دا هغه ګداګر دي دی پیسې جمع کوي دی د مجبورۍ نه سوال نه کوي دی د جمعوارۍ دپاره ګرځي او دا د ګداګر نه ښیي نو هغه بوډا یو ساعت ولاړو او دکاندار ورته وایي ماف که که نه وی 10 روپۍ راکاله به دې معاف کوم ما هغه دکاندار ته مې د پرچون پرېښی دی د توک کار شروع کړی دی دی و چې 15 روپۍ راکوي نو 100 کسونه به غواړم او چې 10 راکوي نو د 10 به غواړم نو دا د توک کار راله ښه دی دا غوره دی دغسې ګداګرو له ورکړه مه کوئ او چې لا بیا ورپسې خبرې کې الټه ځان له ګناه جوړی نو ښه خبره نه ده نو خاموشي چې ده قرآن کې الله وایي دا د دغسې صدقې نه غوره ده چې په هغې پسې بدې ردې ورپسې کېږي رور به یې مړ شي پخوا رور یې مړو نو هغه ویرونو ته ورله چا ویې لکه پلار مړ دی څنګه چل دی ده غویې مایې ورپسې نه حلالوی هغې ورته ویې کاکا زمونږ غریبي ده وس هم نشته د ترې رامنډې کړې وی بچې کمزورې خبرې مه کوئ کاکاجي م خدای لره کاکاجي م خدای لره کاکاجي او هغه سړو ته وی زما ویرونه که غریبانان دي کاکاجی مالدار دی تاسو ورشئ حجره کې ښه چرګې څښې مې حلال کړی دی کمو د روجې به پکې اچوما د ماښام د مړي دا ماښام دا خلک به ورله راغونډومه دا به خوري اگر چې دا ناروا کار دی خو هغه پې فخر کو چې څه وخت تیر شو دا هغه تره او دا هغه ویرونو جنګ وشو
هغه تره ورته وی وای د لګانو پلارم زما په کفن کې پروت دی ړومبي ماښام کې ورپسې غویې ما لال کړی تاسو هم لا خبرې کوئ دې ته وایي یتبعها اذن اول دی لاپې والې او اوس زبادنې کوي زبادنه مه کوه ښه خبره دا ده لا تمنن تستکثر زبادل مه کوه اجر به دې زیات شي الله به درله ډېر اجر درکړي چا ته د الله دین وښو هغه مزباده د چا دې د الله د رضا دپاره خدمت وکړو هغه زبادلې مه کوه چا له دې څه ورکړه د الله د رضا دپاره د هغې زبادنې مه کوه دا کم ورکوونکي چې زبادنه کوي که نه نو زما د ژوند تجربه ده دغه زبادنه کوونکي بل څوک نشي سمولی بغیر د چرسیانو نه ته به وایې چې دا څنګه سن 78 کې ما باړه کې یو میل کې پاورلوم چلولو ګلمس نومې و خلکو به ورته ګلمس بابا وي هغه به چرس ډېر څکلو د کاریګرو ګړی د باړې یو حاجي صاحب و شیر رحمان نومې و هغه یو جوړه کپړې راوړې او جوړې کړې مې ولا ورته وی ګلمس بابا لږ دې خوا راشه راغې ویله دا جامې زما په مخ کې واچوه چې زما ثواب وشي او ته به راته دعا کې هغه ګلمس بابا ډېر خوشحاله شو زر زر یې هغه جامې واچولې او خوشحاله شو هغه حاجي صاحب ورته وی بابا ګلمس بابا دوام کوه مانځل هم راځه وی ولې نه ولې نه 2-3 ورځې پس هغه حاجي صاحب راغی هغه ګلمس بابا بار راووته دله مخې له ورغی نو د حاجي صاحب ورته وی ګلمس بابا د خدای بنده ته خو اډو جومات ته بیا راښکاره نه شوې بس د کمیس لمنې په ځان راواړوله خو چرسي و اول یې کمیس وښکو بیا خپل پرتوګ راوړه هغه یې واچو او پرتوګ یې موښ کړو هغه ته وایي دا خپلې جامې دې واله وایي تا زبادنه وکړه ما هم مغر کوه ځان هم مغر کوه دا جامې دې واپس واله نو دا زبادنې والے دپاره دغسې چرسي بابا پکاري ګلمس بابا والا پکاري بل څوک یې نشي سمولی ښه لا تمنن تستکثر زبادنه مه کوه خپل اجر او خپل ثوابونه به د الله په دربار کې څه کې زیات بکي عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائی وی د ظالم معاف کول په مظلومانو ظلم دے او حدیث کے راضی فرمائی اتقو دعوت المظلوم د مظلوم د خیرو د ازار نه ځان وساته خو په دې ځان پوه کړئ چې په دې نن سبا دور کې د ټولو نه زیات مظلوم څوک دی زما د دې کمزوري علم مطابق په دې نن دور کې دو قسم ډېر مظلومان دي یو د الله کتاب او بل زنانه قوم زنانه قوم سره چې نن عصر کې کم ظلمونه کیږي او وشول ځکه نو د قیامت میدان کې به تپوس کیږي بے ای ذنب قتلت دې څه ظلم کړی چې تا ورسره دا زیاتې کو دې څه ګناه کړې وه چې تا ورسره دا ظلم کو
او دا الله کتاب ډیر مظلوم کتاب دی او د دې دواړو د خیرونه ځان ساتل پکار دي قرآن په زبان حال سره خیری کوي او زنانا کله کله په زبان قال سره خیری کوي او دا الله نبی و اتقوا دعوت المظلوم د مظلومانو د خیرونه ځان وساتئ د ټولو نه لوی ظلم زنانو سره دا دی چې د میراث د فهرست نه دا مونږ چورلټې بار کړي دي میراث کې د دې برخه مونږ ختم کړې ده دا نشته نو عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فرمایي د ظالم نه بدل واله د ظالم معاف کول دا په مظلوم باندې ظلم دی او آخر کې دا خبره کوم من تاسو په دې خپل ملک قسم دې چې مظلومان یو د بجلی بیل چې ډیر راشي نو ما او تا زیات نه زیات دغه وایو پو دې بیل ته وګوره وای دا خو بیا کفر دی سیوا سکولی نشو کچین کرے کپین کرے خدا پٹے بشین کرے مغا بیلی اب اوڑے اب داخلے بجلی تتا پتا بند شوا اور آلا لاڑا اور آلا لاڑا اور آلا تپوس نشو کولے ناجائزہ ظالمانہ ٹیکسونا منگ یقیناً مظلوم قومیو او نبی علیہ السلام فرمائے د مظلوم د خیرونه ځان وساته نو دا قوم چې د دې د زړونو نه کم آزار وزي نو ټیک ته چې دا ملک زمونږ ملک ته که په مونږ ظلم کیږي نو بیا مو د دې داسې مثال دی لکه یو سړي خرګاډي اغسته ده خر له دانه مانه نه ورکوي هسې د مازدیګر کې خوشي کې ځان له پټي کې سریږي او چې سار وختي شي په ګاډۍ وتړي نو هغه خر غریب دا نه وایي چې زه نه ځما سرکته کی ټوله ورځ هغه ګاډۍ ورغړی را ورغړی خو مظلوم دی ظلم پې تا شروع کړی دی دانه پانی وله نه ورکې د دې تپوس به په قیامت کې الله تعالی خامخا کوي نو مونږ هم که واقعي زما دا خبره رښتیایي او تاسو یې رښتیا ګڼئ چې موږ مظلوم قوم یو په دې ملک کې نو زموږ د ظلم تپوس موږ نه بلکې الله به په قیامت کې کوي الله دې بلکې د هر ظالم نه به د هغه د ظلم تپوس کیږي الله دې مالا او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین